دا زمونږ دا ملت چې دی دا یهودیت دا د هغه ملت حالانکې په دې ملت کې دوی مشرکان دي دوی عزیر ابن الله وایي نسوارا به ویلي چې نه مونږ په ملت ابراهیمي باندې لکه ته څنګه په ملت ابراهیمي ته چې عیسی ابن الله وی دې درې واڼو ته د ابراهیم علیه السلام عقیده ښیي چې ابراهیم علیه السلام باندې چې تاسو دعوه کوئ دروغ وایئ د ابراهیم علیه السلام چې کوم ملت و هغه دغه دی چې کوم محمد مصطفی او صحابه دنیا ته پیش کړي دغه ملت ابراهیمي دی هغه ملت توحید دی الله د یووالي ملت د دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام تذکره قرآن کریم دوی ته کوي نو فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ هغه وخت یاد کوي چې ازمایش وکړو په ابراهیم باندې رب د ده بکلمات په یو څو خبرو سره فأتمهن پس سرته ورسولي ابراهیم علیه السلام قال انی جاعلک للناس اماما ویلی الله وتا اے ابراهیم زه ګرځوم تا د خلکو لپاره پیشوا او مقتدا قال ومن ذریتی اے الله زما بچو کې مشران ساس کې قال لا ینال عهد الظالمین الله ورته ویلی چې نه رسیږي وعده زما په خلافت سره الظالمین هغه ظالمانو ته په بچو ستا کې دا ابتلا ازمایش او امتحان ته وایي ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء دی د تمامو پیغمبرانو پلار دا ابراهیم علیه السلام دی ابو الانبیاء او دا ابراهیم په عبری ژبه کې او په سوریانی ژبه کې په دواړو ژبو کې اب رحیم مهربان باپ مهربان پلار د ابراهیم معنا ده په عبری ژبه کې په سوریانی ژبه کې مهربان پلار دا معنا او د ازر زوی او ازر لوی کافر او داغه نه چې کوم تکلیف ورته سره دا بل چانه نه رسېږي او دا ربه ټکې ووایو چې ابتلا راوستله په ابراهیم باندې رب د ابراهیم نو معنا دا ده دای دا رب د تربیت نه دی رب معنا ما تاسو ته کړې وه ګڼې یو پکې مصلح و تربیت کوونکی نو دا ازمایش برای تربیت ازمایش برای تربیت بکلمات په یو څو خبرو باندې کلمات جمع د کلمتون ده او تاسو په وړو وړو کتابونو کې ویلي هلکانو چې الکلمة لفظ اوزع لمعنى مفرد ویلي هم دي که نه دي داسې او کله کله د کلمې ذکر راځي او مراد ته کلامي لکه الفیه کې دا ابن مالک نحوی وایي ويراد به قد يعم کله کله ذکر د کلمې وشي او مراد ته نه کلامي نو دا کلمات او دا کلمات هغه کلمات دي چې دا په اوامرو په نواهیو باندې مشتمل دي د ګڼو خبرو حکم ورته الله وکړو د ګڼو خبرو نه یې منې کو ابراهیم علیه السلام ته چې دا ټولې خبرې وشوې لکه بطور مثال د ټولو نه لویه خبره مقابله د بت پرستو د نمرود غوندې بادشاه مقابله او د خپل پلار آزر غوندې مشرک مقابله وکړه او په هغه مقابله کې چې بوتانو له مات او هغې اور ته واچو اور ته واچو او هغه چې کله د اور نه په اور کې دننه و نو دا پلار یې ورته بار ولاړو نو چې حضرت ابراهیم د اور نه راووته وایي په دې تندي باندې نرۍ غوندې خوله وه او هغه بندونه هم څه وي کوم چې په کومو پړو یې تړلی و او نور یو ویښتې نه وزار شو الله ورته ویل چې ګورې څه ورته ونه ویل
یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم صفای ورته وویلې اور به څه وکړي چې الله ورته وایي مه کوه نمرود په خپله بنګله کې ناست دی اسماعیل ابراهیم علیه السلام چې راووته جواب یې راولېږه چې ابراهیم ته وایه چې ستا د پلار په ستا د رب په نوم باندې ما 1500 غواګانې به زه قرباني کړم ابراهیم علیه السلام ویل زما رب د مشرکانو قربانۍ نه قبلوي ځان مه کړه واسې ځان به کړی نه زما رب د مشرکانو قربانۍ نه قبلوي نو چې دا وشو پلار یې ورته وایي چې یاره چې کله ابراهیم علیه السلام دا د توحید لار خپله کړې وه نو د هغه وخت نه چېرته ورسره خوږه خبره پلار نه وکړه سوا دې نه چې اور نه راووته دی ورته ولاړ یاره ربه ای بچیا ستا د رب خو ډېر زورور دی او دویم بیا هغه پلار او قوم او قبیله هر څه پرېښود د ابراهیم علیه السلام د پلار د بوتانو فیکټرۍ وي کارخانې وي او 4.5 جینکۍ د نظرانې د ابراهیم علیه السلام په کور کې وي او د ابراهیم علیه السلام پلار دونه لوی سړی و په نمرود په حکومت کې چې نمرود به سار کېناست په تخت باندې نو تاج به د ابراهیم علیه السلام پلار راواخیسته او په سر به یې ورته کړ او هغه ابراهیم نمرود وړه خلکو له ورکوي ابراهیم علیه السلام هم پکې راغی چې تا له خو نه نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې په لار باندې ځي چې اوس کور ته ورشم څه به کوم نو بورۍ د دې شګې نه او د خاورې نه ډکې هغه یې په اوښ باندې واچول چې کور ته راغی یې واړول او ایسته سمداست سارا بیبي چې راله بوجۍ وسپړدلی چې معدې وړو دا د معدې اعلی وړو پکې ډوډۍ پخه کړه ابراهیم السلام ته ډوډۍ خو راغله ډوډۍ د څه نه پخه کړه ویله بوجۍ تا ډکې دي راوړي د وړو نه چې کافر در باندې لاس او خرچه بنده کړي که نه اسمانونو والا رب بیا هر څه ورکوي سړي له فاتمهن نو دا ټولې کلمې دا ټول حکمونه یې سر ته ورسول په اعلی طریقه باندې هغه وکړه قال انی جاعلک للناس اماما الله ورته ویل تعالی وی انعام در کوم تعالی دې خلکو امام سازوم امام یعنی پیشوا و مقتدار سازوم مشر دې سازوم تعالی مشري در کوم نو مشري ښه شی دی او بیا په دین کې مشري قال ومن ذریتی ربه بیا زما بچو کې مشران دغه کن چې مال یې راکې نو زما بچو له هم ورکه الله ورته ویل لا ینال عهد الظالمین نه رسیږي وعده زما په خلافت باندې په امامت باندې ظالمانو ته په بچو ستا کې ستا بچو کې به ظالمان هم وي او غیر ظالمان به وي ظالمانو سره به زما دا وعده نه که هغې مشري قبضه کوي نو هغه به متغلبین په زور به یې نیولي یا د مال په وجه باندې مې نیولي په حقدارۍ به هغې ته مشري نه میلاویږي په حقدارۍ حقداري دا ده چې څوک صالح وي نو هغه به مشري دا یې چې قوم کې اصلاح پیدا کړي نو دا ابراهیم علیه السلام دعا وکړه الله ورته ویل چې ظالم ته به نه میلاویږي او نورو ته به میلاویږي اوس دا خبره چې ابراهیم علیه السلام هغه ټول اوامر او ټول احکام په ځای راوړو نو الله ورته مشري ورکړه د دې وجې نه په شریعت کې یو عامه مسله راغله چې بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین په صبر کولو سره او په یقین کولو سره په شریعت کې او په اسلام کې مشرۍ میلاویږي او بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دا الله فرمائی وی جعلنا البیت مثابة للناس. آغا وخم یاد کئی چې وګرځو موږ بیت الله شریف زید رجوع د خلکو، زید واپسی د خلکو، چې خلک ورته بار بار راځي، بار بار راځي بیت الله شریف ته، چې د عمرې دپاره او د حج دپاره څومره ځي نو مینه به دې زیاتېږي، چې څومره ځي نو مینه به دې زیاتېږي. چېرته به د دغه ټور او د دغه چکر نه به ته موړ نه شي، څنګه چې په نورو چکرو راځي مړه دغه ځای له خو موږ شپېته ځله تېر راځه نن بل ناشنا ځای له ځو. چېرته د یو مؤمن نه به روا نه وري چې راځه بیت الله شریف ته نه ځو، بل ځای له به لاړ شو، دلته خو شل ځله موږ تلي. مثابة للناس، زید رجوع د خلکو، و امنا او ګرځولی د موږ بیت الله شریف لا زید امن. حضرت عمر به په خپل دور خلافت کې فرمایل چې که بیت الله شریف ته فرض کا د خطاب قاتل نه نوځي زما د پلار، نو زه ورته څه نشم ویلی. د دې وجې نه څوک چې بیت الله شریف ته ننوته، بیت الله شریف او څوک حرم ته دننه شو، نو هغه دننه په دې حرم کې د امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې دننه قصاص نشي اخیستی. یو سړی مړ که او حرم ته دننه شو، څه به ورته نه وی چې څو راوتې نه. د امن معنا دا ده، دا د امن ځای دی. دا بله خبره ده چې هغه شاهانو په حرم مکه کې او په حرم مدینه کې ټي ویګانو لګول او ټیپونه او سندرې پکې غږېدلې، او د یونیورسټۍ هلکان یو صلاح وکړه چې د حکومت دین اخیستل پکار دی، او هغوی 3 ځایونه وټاکل چې یو به په دارالخلافه کې په دغه باندې په دارالحکومت باندې حمله وکړي، او یو به بیت الله شریف ونیسي او یو به مسجد نبوي ونیسي. هغه 2 ځایه کسانو حمله ونه کړه او بیت الله هغه وکړله، او په هغې کې هغې چې په کومه طریقه باندې شهیدان کړه او مړه یې کړه، هغه ډېر لوی داستان دی. پوهېږئ په دې باندې؟ او ویل چې دا هغه باغیان وو، دا چې کوم دی دهشتګر وو، نه باغیان وو دهشتګر وو، ویل دا ډکه دغه وه چې دا ټیویګان او دا دغه په دا کې زه درته خبره کوم مدینه منوره کې چې مونږ کومې کمرې ته دغه شو پای کې هم ټي وي دا څه هغه نه سګینې هسې او مونږ په یو څو قدمه کې مسجد نبوي دی، په یو څو قدمه کې، او څه ګپ خو نه دی. هغه لا بیا هم ښه وو، دا اوس چې کوم راغلی دی اوس خو بلکل په بلو سر شوی دی. محمد نومې دی، زوی د سلمان، دا خو بلکل چې کوم دی هغه حدود کراس کړي دي، بل طرف ته وتی دی، خوار شوی د هودڼې بچی. ځکه وایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، ونیسئ د مقام ابراهیم نه ځای د مانځه. مقام ابراهیم د ټول حرم ته م وایي، او مقام ابراهیم د هغې ګټې نوم دی چې کله ابراهیم علیه السلام دیوال کو او اسماعیل علیه السلام زوی وله ګټې ورکولې، خټې ورکولې، نو چې کله دا دیوال لوړ شو نو ابراهیم علیه السلام ورته نه رسېده، نو ویل یو غټ کاڼی راوړه، نو اسماعیل علیه السلام وله غټ کاڼی راوړه، نو هغه به یې ودرو دیوال ته او په هغې به ورته ودرېده. خیال دی راغی که نه؟ که داسې انسان الوتی شوی لکه څنګه چې بعضې مفتیان وایي، نو بیا خو ابراهیم علیه السلام ته دې ضرورت نه و، پرې به یې دا کولې او دیوال به یې کو، دا اچل به یې کو لکه د مرغۍ. پوهېږئ په دې باندې؟ نو په ګټه باندې ای باندې ودرېده نو دیوال به یې کو، نو په هغه ګټه کې د خپو ځایونه شوي، د خپو، نو هغه دا کاڼی چې ونو دا یو ځلې د حضرت عمر په دور کې یو سیلاب راغی
دا بیت الله شریف خو په خوړګۍ کې دی که نه بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم ربنا نو دا اوبه وړی ښکته یې وړی دی صفا مروه طرف ته ښکته وړی نو خلک ورپسې ګرځېده بیا یې پیدا کړ نو بیا یې په یو کوري غوندې کې بند کړی و بیت الله شریف پورې بره ځوړند کړی حضرت عمر چې راغی ویل دا څه چل کړی دی ویل چې دا موږ نه سیلاب وړی موږ چې بیا رانیولي راکوزي کوي راکوزي کوو بیا یې په خپل ثواب دید باندې په یو ځای کې لګولی دی دا اوس حقه ځای دی چې کوم ځای کې حضرت عمر لګولی دی اوس په پنجره کې بند دی او حضرت عمر به ویل چې الله دې خیر کوي دا خلک داسې دا ګټه سولول شروع کړي دي چې د ابراهیم علیه السلام نښې به رانه ورکېږي موږ خو هر څه مسه کوو که نه اوس که تاسو لاړئ بیت الله شریف ته دا کومې بره دغه چې دي دا برنډې پای کې هم طواف کوي خلک ما به اکثر پای کې کوم ځکه چې هلته ډېر زنانه به وي سړي به نه شي بچ کېدلی نو ما پاکې کې اگر چې هغه ډېر اوږد کار و ډېر ګران کار و بره دا په 10 منټ کې په 10 منټ کې تقریبا چې ډېره ګڼه نه وي نو په 10 منټ کې ته ټول و چکر یې برابرولی شي او هغه 8 منټ کې ما کتلي وه 8 منټه کې به ما یو برابر پوهېږئ په دې باندې که نو هغې کې به ما نه کسان مخکې ولته بره نو اغستنې لږ ګوتې وې سوا اغستنې لږ ګوتې وې سوا اغستنې لږ ګوتې وې سوا دا یو مرض دی رمضې نبوي داسې نه و داسې مونږ ولاړ وو هغه ځای کې او یو کس راغی اوس رومیال ورسره دی دلته یو دیوال کړی دی دلته یو پوجي ولاړي نو هغه دا دغې پورې دغه پورې راښکاري چې راکړي وو هغه پوجي ترې راټک وخوایي وغورځوه پوهېږئ پرې باندې یعنې موږ هر شی سولول کوو موږ زمونږ او بیا د پښتانه خو پرېږده پنجابیان اگر چې په دې کې زمونږ نه ډېر زیات دي په دې بېکاره عقیدو کې نو دې وجې نه دا سولول به نه کوئ نو دې باندې به لاسونه راکول نه غویل دا خو موږ نښې ورکې کي او کله چې حضرت عمر د حجر اسود ته راغی که نه نو ورته ویل ښه دې پېژنم ویل د خوړ کاڼی د خوړ نه چاته خیر رسولی شي او نه شر رسولی شي خو رسول الله ښکل کړی ښکلومه دی پوهېږئ که نه دا د خلکو د عقیدې د اصلاح دپاره خبره کوله حضرت عمر نو دا مقام ابراهیم دی حضرت عمر وایي الله تعالی په ګڼو خبرو کې ما سره موافقه کړې ده وایي کله چې نبي علیه السلام د فتح مکې په ورځ باندې راووته د بیت الله شریف کې ډېر ساعت تېر کړ چې راووته وایي ما ورته چې یا رسول الله دې مقام ابراهیم کې یو 2 رکعته مونځ نه کوو نو دا آیات نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ونیسئ د مقام ابراهیم نه ځای د مانځو اوس دا لازمه نه ده چې ته دلته مونځ وکړې هلته ګورې مونځ نه کېږي هلته داسې خلک روان دي چې ځان څه به یې وړی مونځ څه کوې هلته به یې په خپو کې دغه کړی شکل کړی نو په دې حرم کې چې په کوم ځای کې وکړو بس هغه ټیک دی په کوم ځای کې چې دا 2 رکعته دې وکړه نو دا ټیک دی بار به یې نه کوې واحدنا الی ابراهیم او وصیت کړی موږ ابراهیم علیه السلام ته عهد اصل کې وعدې ته وایي خو عهد هغه وعدې ته وایي چې په قسم باندې کلکه شي خو د عهد صله کې چې کله اله راشي نو بیا معنی یې وصیتي دلته په صله کې اله راغلی نو معنی یې وصیت دی وعهدنا وصیت وکړو موږ الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته مونږ وصیت کړی او ادا ان طهر بیتیا چې پاک او صاف ساتئ کور زما د حسي ګندګو نه څښاوالي مردارۍ به پکې نه اچوئ او معنوي لحاظ سره د بت پرستۍ نه به هم چې کوم دی پاک ساتئ تاسو خبر یې قریشیان چې دا دعوه د ملت ابراهیمي کوي 360 بوتان کېنولي په بیت الله شریف 360 بوتان پوهېږئ پیغمبر خدا صلی الله چې کله راغی په 2م کال د حدیبیې باندې عمرې ته د بیت الله او دا حرم ډکو د بوتانو غږ یې ونه کړو خپله عمرې وکړه ولاړ 3 ورځې و بیا لاړ او چې کله فتح مکه وشوه که نه او رادن نشه حرم ته ویل بیت الله ته به هله در دننه کېږم چې دا ګندګي ترې وباسئ
چې کله ستا لاس کې طاقت راشي نو هله بیا کار کوي او چې لاس کې طاقت نه یو خبره کوي نو بیا به له خلکو سره سمات کړی ته نبي علیه السلام ته وګوره که نه یو کال غږ نه کوي خپل طواف کوي بوتان پراته دي خو چې بل دوه کاله پس راځي که نه نو بیا وایي چې دا سور لرې کړي نه هغه پرونه نه مجاهدینو ولګېدل شی نه اوچت که او بار یې وغورځول چې بیت الله پاک شه نو راغی بس ځکه وایي لطوائفینا د پاره د طواف کوونکو والعاکفینا او د پاره د چیلکشانو طائفین دا عاکفین د اعتکاف نه دی اعتکاف چې کوم دی تاسو پیژنئ یعنی په قصد عبادت سره په جومات کې کېناستل والرکع السجود او دارنګې د رکوع کوونکو سجده کوونکو دپاره رکع جمع د راکع ده او السجود جمع د ساجد ده مراد ترنه مزګزار دي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وویل بل ځای کې به بیا تفصیل څه خبره کومه ویل دا بچي دي والا حضرت حاجره او دا اسماعیل وړوکی دی او د شلو کالو په عمر کې خدای ورکړی ویل دا والا وځه او را روان شو بیبي ورته په لارې وایي چېرته اوبه وي شینکي دا ځای دی جي تا ته الله دا ځای یاد کړی دې غږ نه کې راځه مخکې دي دې ځای ته راورسېده دا د زمزم اوبه چې کوم ځای کې دي دلته راغی دا هغه کنعان نه دلته راورسېده چې راله دغه ځای کې بس ګوډې کېښوده او لږې کجوري پکې وي اوبه پکې او حاجرې بیبي ته دلته کښېنه دوحه وه یو ونه وه د هغې لاندې کښېناست ابراهیم علیه الصلاة والسلام روان شو بس حاجرې بیبي را منډې کړې ویل سیده تا ته الله ویل چې دا کار کوې ما او زما را بچې پرې شړه کې پرېږدي غږ نه کوي بیا ورته وایي دا الله درته ویلي چې دا داسې وکړه غږ ورته نه کوي درېیم ځل تا ته ویم که نه الله درته ویلي وایي او الله راته ویلي وایي ځه خدای به موږ نه ضایع کوي ابراهیم علیه السلام ځان تکړه کړي زما تاسو باندې هېڅ پروا نشته خو کله چې د صفا د ډیرۍ نه راتاو شو که نه او د حاجرې بیبي نه پناه شو نو بیا یې د بیت الله شریف نشته ډیرۍ د دغه ځای کې د شګو پرې به ډېر ولاړ دی د توپاني نور بس لاس یې اوچت او دعا کوي وإذ قال ابراهیم هغه وخت یاد کوي چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا خدای وګرځې دا شړه ایریا بلدا آمنا ښار د امن خدای دلته یو د ښار امن قایم کړي د ښار امن آباد کړي ورزق اهله او روزي ورکې خوراکې ورکې اوسېدونکو د دوی ته من الثمرات د قسم ما قسم میوونه من آمنا منهم بالله چا چې ایمان راوړی د دې کلیوالو نه په الله باندې او په ورځ د قیامت باندې خدای هغې له روزي ورکې قال الله ورته ویل ابراهیم په خلافت باندې قیاس مه کوه ومن کفره څوک چې انکار کوي زما او زما د دین نه ومتعه قلیلا فایده به ورکوم هغه ته لږه غوندې چې دا ژوند د دنیا دی ثم استره بیا به مجبوره کوم ده لره الى عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر ډېر بد ځای د راتلو دی دا اور ابراهیم علیه السلام د بچو دپاره امامت وغوښته نو الله ورته ظالمانو ته پکې امامت کې به برخه نه وي ابراهیم علیه السلام خیال دا دی چې کوس بیا عامه دعا کوم چې خدای ټولو له روزي ورکړي اصل چې راته وایي چې کافر له خو روزي نه ورکو نو استثنا یې په خپله وکړه چې الله هغه چاله ورکړي چې چا ایمان په تا راوړی او په قیامت یې راوړی الله ورته ویل ابراهیم د روزۍ حق را باندې هر چا دی چې کم څوک پیدا کم روزي به ورکوم د هر ژوندي حق دی په ما چې هغه له روزي ورکړم وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها دا قیاس مه کوه هغه له به هم روزي ورکوم نو کافر له هم د الله تعالی باندې روزي ده الله به له روزي ورکوي دا بیا حساب کتاب دی چې هلته به ورسره بیا کوي
چې دا نعمتونه مې در باندې کړي وو تا راکې څه بدل کړی نو دا دعا د هغه وخته چې دا تشه ایریا ده خدای خار ساز کې او د امن ساز کې او د دې اثر دا دی چې په هغه شړه ځمکه کې چې ونه پکې نه زرغونېږي ونې شړې وچې دې ضیاءالحق صاحب هلته ونې کرې دي په دې دای کې په میدان عرفات کې هغه ونې داسې نه شوي لکه دلته چې هغه دلته څنګه کېږي هغه ونې خو بیا هم سوری څه نه څه سوری د هغې نه سات شوی دی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم یو بل ځای کې به ابراهیم علیه السلام بیا وایي ربي اسکنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم ربنا دا به راشي په یو ځای کې دا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دا ازمایښونه امتحانات ګڼ راوستي لکه خپل بیبي او خپل ماشوم بچی په داسې یو ځای کې پرې ښودل چې نه پکې اوبه شته او نه پکې واښه شته او نه پکې انسان شته او نه پکې آبادي شته په دا ځای کې د الله د حکم تعمیل کوي دا ابراهیم دا غټ ازمایش دی او بیا څه زمانه بعد هلته آبادي سازیږي او بچی غټیږي او منډو توړو ته رسیږي ابا ازمایش راځي دا قربانی کا هغې نه بیا وروستو بیا راځي او بیا وایي دغه را اسماعیل ما ته زما رب وایي دلته زما کور دی دا ساز کا ته به راسره خټې ګټې کې که نه او زه به ولې نه کوم نو پلار او زوی د الله کور سازوي خو ځان تې ورکېږي نه ځان تې ورکېږي نه چې بایي موږ د الله کور د الله د حکم مطابق دواړه سازو او زمونږ په آیې ته نن په دنیا کې څوک را رسي او دا خو ټیکه زمونږ ده د دین کې د بل چا څه دي دا زه ګورې پرې مړو پرې تقریرونو کې دی ویم او د استادانو ته یې ویم چې د ریا نه ګورې ځان ساتئ دا تاسو چې دونه اوږدې تسبیح راګیستي دي او په لاره باندې اړوئ اوس چې خلک میدلې موټرسایکل باندې وسوري او تسبیح دي دغه تاچوري لاندې بې ځای کېږي لکه دا جیب کې نه شي ښودی او څښاک دلې سوګدر کې لاندې پروت یو ته ناست یې د هغې د پاسه د غاړې او عالم لګی دی قرآن او سنت وایي ته تسبیح اړی نو ته دې وخت کې ذکر کوې که ته غوږ ایښی دی دا ریا ده ګورې دې نه به ځان ساتئ تسبو خلاف نه یم زه یې په خپله ماړو خو چې څوک دسه وینئ داسې واړوه او که په دې ګوتو دې کول نو دا خولې دا ګوتې دې دپاره ټول شمارې دي په غبرګو یې نه شماري یو یو به یې شماري نو دا څومره تاسو دا اوس وګورئ د الله کور سازئ او هغه ګرمي د مکې معظمې پیغمبر خوا دعا کوي خدای چې مکې په ګرمۍ چا صبر وکړو نو جنت وله ورکړي خدای به جنت ورکړي چې د هغې په ګرمۍ څوک صبر کوي دونه ګرمه ده او خټې او ګټې کوي او په دغه ګرمۍ کې کوي څونه خوري به څومره تنده به څومره ستړي به څومره اړتنګ به او بیا د هغې باوجود څنګه دعا کوي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هغه وخت هم را یاد کوي ځان ته چې اوچتول ابراهیم علیه السلام ډي پي سي او بنیادونه د بیت الله نه الله ته یې ویلي چې دا خو د شګو ډېر دی ستا کور کوم ځای کې دی
چې دلته زما کور دی. نو داسې هوا راله او دغه یې ورته چونی ورته واچوله تاو شوه او پرې شګه کې نښه وکړه داسې چاپېره هغه یې چې وکنیسته وکنیسته بنیاد راووته او هغه بنیاد باندې بیا آبادي شروع نو بس اوچتۍ آبادي و اسماعیلو او اسماعیل علیه السلام هم ورسره دی ربنا تقبل منا اوس الله ته سوال کوي خدای له کار کوي او الله ته رانه قبول کا ربنا تقبل منا اے زمونږ ربا قبول کی دې کار لر زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقینا ته اورېدونکی د هرې خبرې العلیم پوهې په نیتونو زمونږ باندې وایي موږ په کم نیت باندې لګیا یو ته خو زمونږ دا دعا هم اورې او زمونږ نیتونه هم تا ته معلوم دي خدای دا خدمت موږ نه قبول د دې وجې نه د نیکانو صالحانو دقه وی نیک صالح که نه پیژنې بس دا دی چې د خلکو په سترګو کې به دی ډېر دروني لیکن ځان له به دته ځان له دونه کمې محسوسوي دی چې زما نه په دې ټولو خلکو کې بېکاره بل نشته هغه سړی غرق دی غرق چې هغه وایي زه چون من دیګري نه بودم زما په شان لا څوک دی زما علم به زما په شان د چا سره او تقوا او پرهیزګاري او نفلونه او ورکړه به زما په شان څوک دا نه څومره چې الله ته نږدې کېږئ دومره ورته خپلې کمۍ ځلیږي خپلې کمۍ به درته ښکاره کېږي ربنا اے زمونږ ربا وجعلنا مسلمین لکه وګرځئ موږ دواړو لره تابعدار د ځان دپاره ومن ذریتنا امة مسلمة لک او د بچو زمونږ نه یو جماعت تابعدار د ځان دپاره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دغه ابتدایي صحابه کرام قریش دا امت مسلمه دا هغه دعا ده جناب رسول الله به فرمایل زه د خپل پلار ابراهیم دعا یم د خپل پلار ابراهیم دعا یم چې ومن ذریتنا امة مسلمة لک خدای زما پرې بچو کې یو جماعت تابعدار پیدا کا حضرت محمد مصطفی او داغه امت داغه امت مسلمه دی و ارنا مناسکنا او خایا منګه تا مناسکنا افعال د حج زمنګا مناسک جمع د منسک دا او د منسک دا او نسکا اصل کې په معنا د وینځلو سره دی په اوبو باندې نسکا مکانا نسکا صوبن جامې ووینځله پاکې کړه په اوبو باندې دې ته نسک ځکه وایي چې په دې باندې سړی د ګناهونو نه پاکېږي نو موږ ته